لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظیم. محترم ناظرین السلام علیکم. زه محمد صلاح تاسو سره بیا مخاطب یم د یو اهم ایجوکیشنل ویډیو باره کې. نن مونږ چې د انګلیش سره ریلیټ یو دویمه ویډیو کو چې د انګلیش په زده کړه کې کم کم تکنیک پکار دي، کم حکمت عملی پکار دي. نن د هغې نه بله یو ضروري حکمت عملي کوو چې اکثر د نصاب په کتابونو کې د پرایمري لیول د آغاز کم کلاسز چې دي پای کې دا حکمت عملي ورکړې ده، خو زما په خیال اکثر استادانو دې ته توجه نه ده ورکړې او ځان به په غالبا نه پوه کړي. نو په هر حال دا د هغې د رهنمایۍ دپاره خصوصا ډیره زیاته لازمي ده د ټیچر حضرات لپاره. او بلکې که تاسو ووایئ چې موږ کوم موضوع سره نن بحث کوو، دا موضوع انجینیرینګ کې، دا کمپیوټر ساینس کې، دا په نیوز کې، دا یعنی سوره په ماس ایجوکیشن کې په بره لیول دا دومره مؤثره طریقه ده چې دا ټول استعمالي او په دې باندې چې د مسلې حل لوزي، د مسلې تشخیص کیږي چې مسله کومه پیس کوو مونږه د هغې حل به په څه طریقه. نو که چاته دا حکمت عملي معلومه شوه نو دا یوازې په دې ایجوکیشن کې نه بلکې د یو عام سړي په ژوند کې چې دی نو دا ډېر بهترین حکمت عملي ده. د دې نه عام والدین، د دې نه عام خلک، د دې نه کاروباري خلک یوه شعبه دا زه چې نن کم ټاپک استعمالوم دا د هغې دپاره چې دی نو دغه نه ده، بې فایدې نه ده. یعنی د هر کس دپاره نننی ویډیو زموږ چې دا لازمي ده. زه به د ایجوکیشن په حواله او ورسره د عامو خلکو ته لږ د دې وضاحت وکړم، نو د ټولو لپاره به کارآمد او فایدهمن وي. دا حکمت عملي چې دی په تعلیمي یا په زده کړې په دنیا کې دی ته چې دی 5 ډبلیوز وایي، یعنی 5 ډبلیو. دا اصل کې د یو مسلې د تشخیص په باره کې دا 5 خبرې، دا 5 نقاط به مخې ته ږدې او په دې باندې به د هغې انالایسس کوې او د هغې نه به تا ته مسله واضح کېږي او حل طرف ته به ته ځې. وایي لکه څنګه هره مسله چې هغې سره به 5 خبرې ریلیټ وي. لکه ګوره وین، واټ، وای، ویر، هو، دا 5 ډبلیوز دي. اگر چې دې سره شپږم چې دی 1H ورته وایي، هاو هغه به وایو، خو عام طور مشهور 5 دي. ماهرین ورسره یو 1H شامل کړی دی، هاو. نو د دې یو دغه به وایو، طریقه به وایو چې دا به مونږ څنګه چې دی نو پیژنو او دا به په خپل متعلقه شعبه کې څنګه استعمالو. نورو شعبو باندې بیا بحث کوو. پهلا زموږ ایجوکیشن ټارګټ دی، پرایمري لیول خو ټارګټ دی، لہذا موږ به د خپل پرایمري لیول نه راوالو. او د دې بړومبې زه لږ غونته کې تمهید دا ووایم چې دا 5 ډبلیو چیز دي، د دې فایده څه ده؟ دا د متعلقه موضوع کیسه څه چیز تا ټاپک دی د هغې په باره کې د ماشومانو ذهن په مؤثره طریقه چې دی ټاپک طرف ته منظم کوي. دا بنیادی مقصد دی. دا تا په هر ټاپک کې چې دی ته استعمالولی شي، په هر سبجیکټ کې استعمالولی شي. نو موږ راځو خپل دغې تکنیک ته. نو موږ به لکه مثال په طور باندې موږ سره 5 ټکي دي، هو دی، وټ دی، ویر دی، وین دی، وای دی. یعنی مطلب دا کون، کیا، کہاں، کب، کیوں. اور زموږ په پښتو کې څوک، څه، چرته، کله او ولې. او بیا د اخرې 1H چې دی نو څنګه. نو دا یو مونږ راځو د خپل ایجوکیشن سره یا د خپل سبجیکټ سره به دا یو ریلیټ کوو او په دې باندې به چې دی نو مونږ خپل نن مقصد حاصلو چې دا زمونږ په سبق کې، په زده کړه کې، په تدریس کې مونږ څومره مؤثر دی. لومړنی دی هو، یعنی تا سره چې کوم مخامخ مخاطب دی دا څوک دی، خبره د هغه متعلق بنیادي روانه ده. لکه تعلیم چې ته چاله ورکوې، کوم سټوډنټ دی، خبره د هغه ده چې مطلب دا دی تا ته کوم هلک ناست دی نو څوک شته که خوشي کمره کې لګیا یې، یعنی موجودګي د سټوډنټ تا لپاره لازمي ده. نو دا 2 قسمه، د هغه جسماني طور موجودګي او د هغه ذهني طور موجودګي. یعنی دا به د استاد کمالي چې دا سړی فزیکلی او ماینډلی دواړه هم ذهني طور او هم چې د جسماني طور دا ماشوم ځان سره حاضر وساتي. لکه ګوره بیا په زده کړه کې دا مونږ چون کې د یو ټکي ښه تفصیل ذکر کوم چې په دې باندې زمونږ ټیچر حضرات پوه شي. لکه
لیسنینګ چې دی دا په دې به ځان له خبرې کوو چې کم سکل دي درې په دې باندې زما ځان له ویډیو انشاءالله را روانه ده. خو لیسنینګ چې دی دا ډېر لازمي دی. ګوره څومره چې چاړاګان دي که نه د هغوی د سماعت کاروانې اورېدلی نه نو ځکه چاړی. نو تا سره که وانه اورېدلی شو دا سړی تا سره کم سټوډنټ دی یا زده کړې والا کس دی دی تا سره اپسنټ دی دماغي طور دی ستا اورېدل صحیح نه کوي نو بس ستا چې دی نو لومړنی سټپ چې دی کم د لیسنینګ چې کم ضروري دی هغه ونه شو نو ستا د تعلیم کار مخې ته نه کېږي. نو په دې وجه باندې هو چې تا سره مطلب څوک دی مخامخ ناست دی او د موجودګي یقیني کا ته چاته خول غواړي چې هغه په دواړه دغه باندې ناست دي تا سره. دویم څیز په دې کې چې دی وټ یعنی مطلب کیا څه ته څه مواد خاینن کم علم ورکوي کم څیز چې ته ورکوي دا د وټ سره ریلیټیو دی یعنی د هغې وخت ټاپک څه دی د هغې اصولو څه دي د هغې ته به څه خایننو نو دا د استاد دپاره ډېر زیات ضروري دی چې هغه ته خپل د ښوولو څیز معلومي چې دی څه ښیي د ده نن د تدریس مقصد څه دی. دریم څیز چې دی په دې کې چې دی ویر کها یعنی هغه مقام چرته چې دی ښیي سبق کمره جماعت هم کیدی شي هغه سیاق و سبق هم کیدی شي چې د کوم د سیک د عمل سره تعلق ساتي یعنی کمرې سره ته دی چې دا ماحول ستا د تدریس ټیک دی دا ګرمي او هفت خو نشته چې دروازې دې بند کړي کړکۍ مکمل بند دی واړه په بد حال دی نه ستا تدریس څنګه کوي ای تر هوا مناسب نظام دی خولې خو پې نه شرپېږي یو بل سره خو دوره جوخ نه دي ناست چې هغوی ړکېدی هم نشي حرکت هم نشي کولی که کوي نو ګډوډ کېږي نو د هغوی دپاره چې کوم ځای کې دي ناسته کوي او یا کوم ځای دی اوس لولي کوم ځای به لولي چې ماشومان ته خو ځای هم معلومي ته په 4 صفحه کې روانې او وړوکې اتمه راړولې ده نو د دې ویر سره وابسته څومره سوالات چې دي هغه ته ټول د دې سره ټچ کولی شي او هغه ټول د دې سره ته په نظر کې ساتلی شي. څلورمه خبره په دې کې دی وین د زده کړې وخت شیډول مطلب پیریډ یو د دې به مونږ په لنډه دغه کې معنالو یو به د دې مونږ په اوږد دغه کې معنالو نو ورسره لنډه خو دا شوه چې ستا پیریډ څه ټایم به دا ته ښایي ستا ته وخت معلوم دی چې تا ته د هغې سبجیکټ د هغې ټایم تا معلوم وي او هغې ته ته پریپیر یې او برابر او بل ذهني امادګي کله به ښوونه کوې کوم مقصد چې دی ستا هغه به ته څه ټایم کې ورکوې نو د هغې دپاره لازمي ده چې د ماشوم ذهني تیاری دا لازمي اته اماده کړي هغه د ذهن ځمکه ته اړولي هغې کې وتر دې راوستي څنګه چې زمیندار په وتر کې چې دی نو هغې کرونده کوي بې وتره کرونده نه کوي په وچه ځمکه کې نو د هغې ذهني امادګي دا چې دی دا ستا د وین سره تعلق ساتي چې کله به ته خپل تدریس دا عمل شروع کوي کوم سیز چې تو ور ترانسفر کوي کم سیز ته منتقل کوي کم سره ستا نن د تعلم تعلق دی هغه سیز وخت معلوم کا چې کم ټایم د فایر دی کم ټایم به ته اوس دی تیار دی او لکه ته په هغه خپل موضوع یا خپل دغه چې دی کم مقصد ته حاصل چې هغه ته دی ته ډیلیور کړي او وای پنځم نمبر وای کیوں ولې تا ته څه پته شته چې ته نن څه ښایي د دې مقصد څه دی د دې شاته څه غرض دی څه مقصد دی یعنی مطلب دا دی چې د دې ته لنډ دا هم کولی شي په شارټ ټرم کې چې نننۍ کوم موضوع ده هغه هم او ستا لانګ ټرم که دا اخلاقي سبق دی که دا د معاشرتي سبق دی نو هغه لانګ ټرم هم په نظر کې ساتئ چې د سبق د دې پیریډ په اینډ کې ما ته پته ولګي چې را کوم شي دپاره ما نن دا دوره تیاري کړې وه سرګرمۍ مې جوړې کړې وې او سابقه واقفیتونه مې کړي دي او مختلف سوالات مې له ماشومانو نه کړي دي نو د سبق په اینډ کې چې ته جایزه والې چې آیا ما دا څه ښوول دا ما کوم مقصد له هول هغه مقصد مې حاصل کو زه څه دپاره ولاړ یم دلته نن زما د دې هغه اصلو څه دي څه زما نن اچیو کولو نن زما نننی پیریډ مقصد وړو ته سوچ واړه د څه حاصلي زما نن چې هغه شیز حاصل شو او که نه نو چې تا ته وایي پته او دا ولې چې دی هاو څنګه به ورته ښایو دا مسله شی دی ګورئ دا ډېر لازمي دی مطلب دا دی
چې مونږ به طریقې تدریس څه اختیارو، مونږ به حکمت عملی څنګه تیارو، مونږ به هغه اوزار هغه ټول به څه استعمالو چې په هغې دا 5 خبرې حاصل شي. نو که ته ووایې نو دا یې مور شوه دا 6 نمبرو. نو دا 5 خبرې بلکې شپږو دا د هر سبجیکټ دپاره لازمي دي او هر سبجیکټ دپاره دا ته استعمالولی شي او د هر کلاس دپاره استعمالولی شي. دا د تعلیم نه څنګه چې ما د ویډیو په آغاز کې ووی د انجینیرینګ دپاره دا ته استعمالولی شي، د کمپیوټر ساینس دپاره ته استعمالولی شي، د یو عام دغه دپاره دا ما چې څنګه وي چې عام خلکو ته به هم زه ورکوم نو د هغې دپاره به لږ وضاحت دا وکړم. لکه مثال په طور باندې څه شی ستا مثال روان دی یا ته ورکشاپ ته دی یا بل څه شی دی نو ته اول مسله معلومه وټ چې څه مسله ده، مسلې وضاحت. مسله ده څه ډیګنوزینګ د مرضوم کې دي چې ډاکټر دپاره هم دا خبره هم ده، خو ما جرنل خبره کوو. مسله څه ده بیا چې دی ویر مسلې لوکیشن څه دی په دې ماشین کې یا په دې سیس کې په کوم ایریا کې چې دی نو دا مسله فالټ راغلی دی. مسله دا څه د مسلې لوکیشن څه دی، مسله کله پیدا شوې وه، څه داسې غلطي شوې وه، څه وجه یې معلومه وه چې څه وجه باندې چې دی یعنې وین به دلته تر دې لپاره چې مسله کله کله راځي، کوم ټایمینګ دی یا څه وخت کې دا راغلی وه، هغه وخت هغه ټایم هغه به معلومه او هو لیټ یو ده د چا د وجې نه راغلی ده. بنیادي طور دا خبره ده چې مسله د چا د وجې نه راغلی ده او آیا وایي دا مسله چې دی په دې باندې چې دی توجه ولې ضروري ده، نقصان د دې څومره دی، ولې دا مسله چې دی نو حل کول پکار دي، د دې به کمنۍ ته، د دې به کور ته، د دې به خاندان ته مسله، د دې به څه نقصانات دي. نو مسله هاو نو دا مسله چې دی دا په څومره وخت کې حل کیږي، د دې به که دا مسله حل نشي نقصان به یې څومره، یعنې دا 5W او 1H ته په هر شي باندې لاګو کولی شي، په هر شي باندې دا ته چې دی اپلای کولی شي او ته ترې نه فایده اخیستلی. خو چونکې زمونږ تعلق د دې د تدریس د شعبې سره دی نو لہذا مونږ به خپل فوکس په هغه خپله خبره باندې ساتو. ډېره ډېره مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.